بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید اسماء او صفات منته مفرم خبره کړي وا چې د قرآن مجید څومره نومې دي. هغه مې تفصیلی خبره کړي وا چې هغه نومې چې کومې قرآن مجید کې موجود دي هغه حواله مو آیات سره کړي وا. نن د قرآن لغوی بحث تا لفظ قرآن لغوی بحث تا لغوی بحث مطلب دا وی چې دا قرآن چې دا اصل کې کوم باب نه دا صحیح ټکه څه دا څه نروته دا ولیکن دې پر دا خبره د سره کوي چې د قرآن مجید چې څومره نومې دي هغه کې اهم نوم چې دا قرآن دو او چې هغه اسمنی څومره کتابونه ورغلي هغه دې پر دا نوم بل نه استعمالي صرف قرآن ته دا نوم استعمالي نور کتابو دې پر دا ایو دې پر هم نوم نه استعمالي. حالانکه کته او چې تورات هغه ته کتاب یې لشوي دي هغه ته هدایت یې لشوي دي او تورات ته نور یې لشوي دي. الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور لیکن قرآن مجید په خپل هدایت تا نور دا رحمت تا ټول اوصاف چې دا ټول مشترک دي لیکن چې د اسمنی څومره کتابونه ورولې دي نازل شوی دي دا کې صرف یو قرآن مجید د چې دتا القرآن یې لکېږي بل ایو کتابه ته دا نشي کېدل او دا دې امتیازي اختصاصي او استثنایی نوما دا صرف قرآن مجید دې پراتو دیو جنا اهل علم دا راځو چې دا قرآن مجید ټک چې دا یا اسم علم دا یا جامد دا یا اسم مشتق نه دا یعنی دا چې نه جوړ نه دا داسې ټک دا قرآن لکه څنګه چې الله بری کرسی چې وی الله نو ما چې دو لفظ الله ذات ته الله دا چان شنه جوړ نه دا دا صفت نه دا بلکې دا خپل ذاتی تور مند دغه سدا لکه الله نور ډېر نومې دي علیم دی الله صفت تا او رحیم دی الله پاک صفت تا ولیکن لفظ الله چې دا صفت نه دا نیم علماء چې نه دا صفت دا اصل کې الالهون ټکو الہون ټکل کنه دا الالہون ټکو د دوالمونه پکې روغل دوالمونه یو شو نو دینه الله جوړ شو. بهرحال چې څنګه دی الله لفظ الله بری کې دا اختلاف تا دا غرانګي د قران مجید دا قران ټکه چې دا دی بری کې هم لشکي علما مختلف خبرې دي. نیم علما رائے دادو چې قران چې دا قاف را نیم نه دا قرن نه دا او قرن منا دادو چې دا ملاو وي خپل کی او نیم علماء چې نه دا قرنن نه ده بلکې دا قران ده کاف را عین نه ده محموز ده دا خبرې زکه دي چې دا خبرو مونږ خو تاسو نه پیدا خو اهل علم خلک کی کنه دی او دلچسپۍ دي پر دا خبرې کیږي لکه څنګه چې عربی چې کرنه شیء بالشیء چې یو شای بل شي سره ملاو شو دا غرانګي د قران هند غاس د څو دا چې د الله پاک کلام دا او یو آیات بل آیات چې کله باغه وقتن فوقتن نزل دلو بیا ودا بل سره ټچ کړل کېدلو او جمع کېدلو دی وجنا د ته قران یې لیکي دا د علامه اشعری رائے د دې رائے هغه کایله دا یو بل لغت امام دا امام فرا ډېر غټ امام دا هغه چې نه دا قران چې دا کنه دا قران نه دا بلکې قرن نه دا بلکې دا کریمه او قرائن نه جوړ دا کرینا مطلب دا وی چې شاید دغه چرته اثر پوتی وي څه نشانات پوتی وي او چونکی قران مجید چې دا هغه د چرته کتابونو سره چې دا هغه سره ملاو دا چې چرته خبرو قران مجید اسمنی کتابونه ورولي هغه چې څنګه خبره کړي دو دغه سره قران مجید کې هغه خبرې شوې دي هغه ټول مضمونونو سره ملاو دا لہذا نو قران مجید هدا یلی دي چې کتاب متشابه مثانیه نو
هغه یې چې دی واجب د قرآن مجید د څرته کتابونو سره یو داسې مشابهت په تکرینا دو دی وجنه دا قرآن جوړ انیم خلک دا خبره کوي چې قرآن مجید قراءه مصدر نه ده قرأ يقرأ قرآن وقراءة وقرآن عربی کې د دې مثالونه نور هشته لکه رجحت کدا رجحان رجحان دا غرنګي غفران غفران دا غرنګي قرآن مجید چې دا قرآن قرآن دا او قراءه چې شی به دې مقصد دا ده چې ډیر چې ویل کېږي نو قرآن مجید داسې لکه عرب دا یی چې قرأت الماء فی الهوس چې مو څوکړلې او بمې په هوس کې په تلوبه کې جامع کړل او دا قرآن مجید چې دا هغه سره جامع ده مختلف زوینه او مختلف خلک په دغه قرآن منته هر جامع دي او د قرآن مطلب چې الله پاک کلام کوم دا هغه دي کې جمع شوی ده نو څومره آیتونه چې دي دا ټول په دې کې هر جامع کله شو دی وجنه دا قرآن جوړ شو یا دا کریه نه ده کریه عربی کې لشي بستای ته کلیتا نو کلیتا کله ځکه لکه چې هغه کې څو کورونه مشترک وضو کې جمع شوی وي دی وجنه هغه ته کله لشي دنیا چې لوګ وطن یې ته څو کله نه وي چې زنګال نه یا صحرا یا لوګ زوی دا خو لیکن کلی ته کلی ویل چې غوږ کې خلق جامع داسې قرآن مجید چې دا د کې هدا آیتونه ټول جامع دي دی وجنه د قرآن هيل کی نو دا مختلف دي خبره وي بل دا چې د قرآن چې کوم خبره کوي د دې اسلوب څه ده په کومه طریقې خبره کوي نو دا خبره چې سړی شد امت سره زده کی چې قرآن چې ټول نه پیله د کوم شی رد کوي د کوم شی نفي کوي هغه د شعر نفي کوي شعر نه وي شعر او شاعري قرآن دې نفي کوي ویلې قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي چې موږ ته شعرونه نه دي درزده کړي انا هغه د تو شان نشان دي ته د پرا مناسب دي دا غرنګ د شعراء او بریکی قرآن مجید بل ځکه خبره کوي په سورۃ الشعراء کې بسم الله الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون چې دا شاعرون وکړه دا د هغه خلکو پیروي کوي چې هغه گمراه دي اته دا کس نه چې دا په هر مزکه کې هر ودای کې لګیا دي دغه سي سرګردان روان دي او د هغه خبرې کې چې هغه دی کینا ان شعر او شاعري چې کوم خلک شعر او شاعري چې په خلی کومه کوي او په خلی کوي خو لیکن چې هغه به څه مقصد وي هغه باندې اعمال نه کوي د دې آیات نو مخکې قرآن الله پاک قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې الا الذين امنوا وعملوا الصالحات دا مستثنا کړي دي مستثنا چې روسي مطلب دا غای واقعدا دي انګلیش کې دې پر الفاظ استعمالي چې expectation provides the rule چې قاعده کلیه چې دا توثیق استثناء چې دا د قاعده کلیه توثیق کوي دا ثابتي نو قرآن مجید چې دا قرآن مجید د خپل اعتبار سره په شعر گویی کې چې شعر او شاعري کې دا شعر او شاعري چې دوی ته دا ښه خبره نه وي نه په قرآن مجید کې داشته نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک دایر کړي وا بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معاملې کې خودمره خبره هستا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله شعر یال هغه کې بو غلطی نه کېدله نو ایوی موقع منته نبی ویلې دا ویلې بو غلطی نه کېدله چې کوم خلق چې کوم هغه ټیم کې هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره کوي چې دا شعر او شاعري کوي الله پاک دا الزام نه بچ کوونه دی پر چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعر یاد هغه کې څه غلطي وشوله ایوی موقع منته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شعر وایي چې کله شعر وایي هغه شعر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غلطي وشوه لکه کوم وزن وغیرہ چې هغه خطا شو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دای سره نوستو هغه لږ کی مسکراهټ وکړل او بیا دا فرمایل چې اشهد انک لرسول الله چې زګه ویر کوم چې ته د الله رسول ویل چې الله پاک قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ نه ته شعر او شاعري درزده کړې دو او نه دا د تو لپاره مناسب دو ها چې د شعر او شاعري کوم مفهوم دا
یا اعلی مضمون سره د دې تعلق تا هغه بری کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل فرمایلی دي چې ان من البيان للسحر وان من الشعر الحکمه لحکمه چې بیان چې دا بیان یعنی خطبه چې دو تقریر چې دا د کې به د جدو غوندي اثرات وي او شعر و شاعری چې دو د کې حکمت خزانی دي د کې نه داسې سمجھ بوج ولا خبري نو دیو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض شاعرون داسیو چې د بعض شعرا او اشعار بو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل هیل او هغه من بیداد هیر کول چیرې دا د شعر او شاعری شا کړي دو نو بهرحال د قران مجید اوله خبره دا چې قران مجید کې شعر او شاعری نشته بل دا چې کنن سب زمانه کې ته د قران اسلوب ته وښی کنا مشکو قران ته کتاب یایو او کتاب دا ولیکن کا اسلوب ته وښی طریقې ته وښی بچ د نن سبو کتاب تعریف څه ده کنا قران ته کتاب به نشي اله ویل چې نن سبو کتاب څه شي ته لیکي نن سبو د کتاب اسلوب دادا چې او مضمون من یو کتاب وی کنا پورا مثال کې انګلیش تا تو انګلیش من یو کتاب دا بیاغي کې نه خپل چپټر وی بابونه وی بیا چپټرو کې خپل بیا تقسیم شوی هغه کې خپل یونټ وی لسن وی سبق وی دا یو لسن چې هغه کې په یو موضوع خبره شوی قران کې خو نه چپټر شتا نه باب شتا نه داسې یونټ شتا نو جدنن سب د کوم د کتاب تعریف تا هغه په قران صدیق لیدي اگر چې الله پاک قران مجید تا کتاب یې لیدي خو لیکن کله نن سب زماني تعریف ته پکای کنه به نن سب چې د کوم خلکو د کتاب تعریف جوړ کړه دا هغه به په تصنیف لحاظ سره هغه کتاب تعریف په قران مجید منته نرسي نورا الله رب العزت خپل دا کتاب ټکه چې دا په قران کې غوړه ده او 350 ځله غوړه ده خپل د قران ټکه چې قران مجید کې څومره غوړه ده هغه په 70 مقامات منته غوړه ده کتاب 350 ځله ټکر غوړه او قران 70 ځله غوړه نو الله پاک خپل قران مجید ته کتاب یې لیدي خو لیکن مو چې د کومه نفي وکړه هغه مطلب دا نه چې تاسو وایي چې قران مجید کتاب نه ده قران مجید کتاب د مو صرف د موجوده زمانه وا خبر او چې موجوده زمانه کې چې کتاب تعریف کنده هغه کې قران نشته لہذا قران مجید چې تعریف د نن زمانه په هغه باندې صدیق نرسي به پوښه چې نن سړی مخه نه ني قران مجید ابل دا چې دا قران مجید چې دا خطبه دي خطبه د خطبو په شکل کې ولا ده آیتونه سورتونه مخکې په هغه منته به ان شاء الله د خپل تفصیل ورسي هغه منه بیا تفصیل کو خدام را خبره د سره دا کوي چې د کې لکه خطبه یا مقاله چې وی کنه مقالې وی خطبه وی دیوان وی شعر او شاعری خپل فلسفي ردیف دا ټول شیونه وی غزل وی نو دا ټول شیونه چې دي هغه کې مختلف طریقې سره گفتگو شوی دا سه قران کې مختلف طریقې سره گفتگو شو کله قران د حاضر خبره کوي کله قران د غیب خبره کوي یو سړی موجود نه ده قران د غیب خبره کوي او دا څنګه خطبه چې وی هغه کې هم دا خبره چې کله چې خطاب کوون کدا هغه کله یو وخت خبره بي کله بل وخت خبره بي چې دا خلق مو طرف ته متوجي وي او مقاله او خطبه کې فرق یو دا د وځي فرق دا چې مقاله کې عام طور منته په عقل منته عقل نه اپیل کیږي چې عقل صحیح هغه مقاله په غیلي کله شي عقلی دلایل وی پکې منطقي دلایل وی جبکې خطبه چې دو خطبه د دې عقل سره جذبات سره تعلق تا چې جذبه مخامخاوي ها نو سړی چې وکسي خپل ځون ته چې دا وکسي چې څه خبره کوم دا کومي جذبي سره کوم او بیا خلکو ته دا واتر کوم څه طریقې سره کوم دیو جنا قران مجید هي لیدي چې وفي انفسکم افلا تبصرون چې تاسو په خپل نفسونو کې نشنې دي خو تاسو کسینا دا غرانګي بلځو کې قران فرمي اف الله شک فاطر السماوات والارض تاسو کې غور فکر وکړئ چې تاسو الله بره کې شک کوئ حالانکه غي تاسو پیدا کړی تاسو پر اسمنونه جوړ کړی دي بهرحال دا خبره غدو چې قران مجید چې دا نه دا
چې ته یو کتاب نن سب زمانه وخت تحریر په شکل کې دا نه دي چې ته تحریر په شکل کې دا نه چې ته د مقالې په شکل کې دا قران چې غوړه دا هغه د خطبه په شکل کې غوړه دا او هغه باندې به ان شاء الله مزید گفتگو بیا کوو چې د قران مجید څنګه قران مجید تقسیم شو او څنګه قران مجید جمع شو دا دې باندې بیا گفتگو کو او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین